جنت البقیع دا تاسو ته دا مقبره په نظر باندې راځي. دې کې ویل کېږي چې دا 10,000 خواوشا صحابه کرام پورې چې کوم دی کې دفن دي. په دې کې زنانه او نارینه ټول په دې کې شامل دي. نو په دې کې ډېر لوی لوی صحابه کرام دفن دي. نبی علیه الصلاة والسلام لوریانې مبارکې دغه رنګې چې کوم دی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دغه رنګې لوی لوی شخصیات. خو چونکې دلته د دې نشاندهۍ پته نه لګي چې لکه په کم ځای کې مثال طور باندې د کم دی که نه داسې یقیني پته نشته دی. بعضې خلک وایي خو داسې یقیني طور باندې د هغې معلوماتو چې کوم دی داسې خاص پته نه لګي. نو بهرحال په دې کې زموږ لپاره دغه یو عبرت دی چې دغه صحابه کرام چې الله رب عزت ورته په قرآن پاک کې خپل رضا زیری ورکړی دی، رضی الله عنهم ورضوا عنه، خو بیا هم هغوی نن په دې دنیا کې په دې ځمکه نشته دی. نو دغه رنګې هر چا چې کوم دی پکار دی چې هغه د دې قبر او د دغه آخرت دپاره تیاری وکړي او یو پیر چې کوم دی هم دې ځای ته ورتلل شته دی. دغه څومره نیکان خلک وو، بهترین خلک وو، خو نن هغوی نشته دی. اوس هم چې کوم دی د څه کسانو هغلته چې کوم دی هغه قبرونه کنسله کېږي او هغوی دفن کولی شي. تاسو دا معلومه وي چې په بیت الله شریف کې هم او په مسجد نبوي کې هم د هر مازه نه پس چې کوم دی دلته خامخا جنازه وي، یا د یو کس یا د دو یا د دریو، خو عام طور باندې چې څومره په تجربه کې راځي نو د هر مازه نه پس خامخا جنازه وي. هموږ چې څومره ولیدله نو دلته چې نږدې جنازه وي جو بیا عام طور باندې بیا په دې جنت البقیع کې هغوی ښخوي او دغه رنګې چې کوم دی په مکه کې وي نو هلته هم ځای په ځای مختلف ځایونو کې ښخوي. نو ماشاءالله د مسجد نبوي د منارې پکې څه بل شان د ښایسته ښکاري، دا سپین نظر واچوئ، دا شنه شنه لیټونه پکې ښایسته لګېدلي دي وګورئ. نو دا د جنت البقیع یو بهترین چې کوم دی منظر دی او په دې کې ډېر لوی لوی شخصیات چې کوم دی پراته دي. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت الله تعالی علیه چې کوم فضایل اعمال لیکلی دی د هغه هم دلته قبر دی چې په دې کې لوی لوی شخصیات دفن دي چې په مخ د ځمکه باندې هغوی ډېر لوی درجې والو، خو نن په دې قبرونو کې او د دې ځمکې د لاندې دي او هم په دې مقبرې کې ځای په ځای باندې هغوی قبرونه دي. نو چې څرنګې دغه خلک د دې دنیا نه تللي دي دغه رنګې زمونږ هم ورتلل دي. لکه دلته مونږ داسې د چکر دپاره نه راځو چې هره خلک و چې دا یو چکر دی په یو ګیټ رادننه شو په بل وځو، نه دا چکر نه دی، د دې نه یو عبرت اخیستل پکار دی. په دې کې زموږ ستا لپاره عبرت دی. نو هغه دغه دی چې دغه نیکان خلک او د نبي اسلام ملګري د نبي اسلام صحابه کرام نن چې کوم دی په دې قبرونو کې دفن دي. نو دغه وخت په مونږ هم را روان دی او بیا په دې سعودي عرب کې خو داسې یو حالات دي دلته ټوپ ووک چې کوم دی زموږ به دې خلکو کې سوا دي. په دې کې حرام د بل حق وهل او ظلم زیاتې، لکه دا خو ډېر زیات مونږ ولیدله. هغه خبرې کوو لکه مونږ د تجربې نه تېر شو، دا نه چې مقصد دا دی چې د یو بل نه اورېدلي، دا خبرې دي چې زمونږ د تجربې نه تېر شو او مونږ وکتله. نو آخر ستاسو هم دلته وتل شته دی. داسې حرام کار کول، غلط کار کول، ناجایز کار کول، دغې څه فایده شو؟ آخر چې کوم به ورتلل شته دی نو دې ځای نه عبرت اخیستل پکار دی. دا د چکرو ځای نه دی چې خلک دې راشي او په
دقه یو ګیټ وردن شي په بل دی اوس چکر مو ونه عبرت دی ما تاسو ته مخکې دا خبره وکړه که قبرونو ته ورتلل دي او یا قبرستان ته نو دا د عبرت دپاره وي نو خاص کر چې دلته څومره مسافرین اوسېږي د هغوی دپاره هم پکې زما دا پیغام دی چې دغې قبرستان او د دې مړو د خاطره دغه مسجد نبوي د خاطر چې کوم دی دغه ډوک پوک دغه ظلم زیاتی دغه حرام د بل حق خوړل پرېښودل پکار دي او سیده په نیغه لار باندې چې کوم دی تل پکار دي دیندار چې کوم دی جوړېدل پکار دي په دغې حرامو په دغې ناجایزو د بل په حق باندې نو مونږ څه وکړو څومره به څه وګټو نو هېڅ پې هم نشو کولی نو دا یو بهترین نظاره ده چې تاسو وکتله د جنت البقیع چې په دې کې غالبا دغه 10,000 خوشه صحابه کرام صرف دفن دي نور پکې عام خلک پرېږده بس الله رب عزت دی د دغې صحابه کرامو په نقش قدم باندې او د هغوی چې کوم دی په لار باندې موږ هم روان کړي څنګه چې هغوی کې دینداري وه تقوا وه پرهیزګاري وه انصاف و هغه رنګې د الله رب عزت په موږ هم پیدا کړي ماشاءالله ډېر بهترین وریځ چې کوم دی په اسمان کې په نظر باندې راځي دا مسجد نبوي د پاسه او په مدینې د پاسه ډېر زیات چې کوم دی خوند کوي دا هغه جنت البقیع دی چې کوم د مسجد نبوي سره څنګه بهر ته راوځي نو فورا چې کوم دی دا قبرستان دی د جنت البقیع او مشهور ځای دی